عمران خان اخر خپل لیډرشپ ته غوسه شوی دی، خپل لیډرشپ ټول خبيزه تکړی دی، خپل لیډرشپ ته یو ډیر اهم پیغام هم ورکړل، ډیر په غوسه کې څومره هم د پی ټی آی ایم ان ای ایم پی ای دي ټول له سخت خبرې کړې دي چې هغه نه پس د پی ټی آی ټول لیډرشپ اکټیو شوی هم دی. پی ټی آی صدر جنید اکبر هم یو ویډیو پیغام جاری کړی دی او په ویډیو پیغام کې جنید اکبر ویلي دي چې په 26 مئی باندې به موږ د ډرون حملو خلاف احتجاج هم کوو. بل یو صحافي دی مظهر برلاس نوم دی، هغه ویلي دي چې په 31 مئی باندې به د پی ټی آی دا پلان دی چې به اټک په پل باندې 15 لک خلک راجمع کوي او هغه به بیا خپل سرګرمي خپل اکټیویټي خپل احتجاج شروع کوي چې په هغه احتجاج کې باغی د عمران خان د رهایی د لپاره هم आवाज اوچتای جی. پی ټی آی اوس عملی کار شروع کړو ځکه چې عمران خان ورته د جیل نه ډېر سخت خبرې او ډېر سخت پیغامات جاری کړي دي جی. بل طرف ته د عمران خان خور نوري نیازي چې کوم دی هم یو غټ بیان جاری کړی دی. نوري نیاز ویلي دی لکه سموده مخکې د عمران خان چې کوم مخالفین دی دا بیانات جاری کول چې عمران خان د معافي غواړي، نو دلته ول نوري نیازي ویلي دی چې عمران خان به ولې معافي غواړي، معافي به تاسو غواړي او زمانہ به غواړي ځکه چې یو خو تاسو زما ورور عمران خان ګر کړی دی او بل زما زوی تاسو بې ګناه ګر کړی دی، یو هغه وخت تاسو خرابوي او یو وخت په داسې راشي چې تاسو به موږ خپل معافي غواړي. دا د عمران خان خور نوري نیازي دا بیان جاری کړی دی. بل طرف ته ورپسې د عمران خان خور علیما خان هم یو ډېر اهم پیغام او مریم نواز ته قراره جواب ورکړی دی ځکه مریم نواز یو څو ورځې مخکې په یو بیان کې ویلي وو چې دومره نقصان د پاکستان انډیا ونکو چې څومره نقصان په 9 مئی باندې د پی ټی آی د طرف نشو، څومره نقصان په 9 مئی باندې پی ټی آی کړو. نو علیما خان مریم نواز ته یو زبردست جواب ورکړی دی. علیما خان ویلي دی چې دا بیان او ورسره دا بیان اوریدو سره زه حیران شوم، زه شوک شوم چې دا غداري دا لیول راغلو چې تاسو خپل ملک په خپل خلکو سره دومره بغض لرئ چې تاسو د هندستان سایډ خلئ، تاسو مطلب تاسو دیږي کې لکه دومره تاسو د عمران خان په بغض کې لیونی شوي چې تاسو د خپل سړی سایډ نه اخلئ او تاسو د انډیا سایډ اخلئ چې لکه انډیا زموږ دومره نقصان ونه کو چې څومره زموږ په 9 مئی باندې پی ټی آی کړو. که په تاسو خلګي د علیما خان مزید ویلي دي که په تاسو خلګي او که بد نو زه به عمده خبره کوم چې د نواز شریف او د مودي دا میچ چې کوم دا یو فکس میچ وجي. بل طرف ته مودي هم د پاکستان خلاف په هر جلسه کې خبرې کوي، د پاکستان خلاف سنا سوي ذکر هغه سیاست چې کوم دی په انډیا کې ختمېدو والده. د ډان نیوز مطابق مودي ویلي دي چې د انډیا دریابونو وب په پاکستان ته نزيجي، زه په پاکستان ته دغه وب نه ورکوم. پاکستان ورته ویلي دي انډیا ته او مودي ته صفا الفاظو کې پیغام ورکړی دی چې کدا ځل د لاس په خطا کل نو د هر څه ذمہ دار بته او دا ځل به موږ تاسو سره د اغې نه هم سخت جواب درکو، دا ځل به موږ د جنگ جواب تاسو له مطلب سخت جارحیت سره درکو، مکمل جارحیت سره به تاسو له موږ د جنگ جواب درکو. نو مودي چې کوم دی هغه داسې قسم بیانات جاری کوي. نو په دې ویډیو کې دا د عمران خان حواله سره د عمران خان خور علیما خان حواله سره دا سټیټمنټ سو د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.